سلامونه ملګرو. پرون 9 مې او د 9 مې حواله سره د پاکستان آرمي پرون یو ډیر سخت بیان جاری کړی چې هغه بیان تفصیلا تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. خو په 9 مې باندې که پرسنلی زه خبرو کوم نو دا 9 مې چې بيخي مطلب اړو واقعیا شوی نه ځکه د 9 مې د پاکستان غریب عوامو ته سپیشلی ډیر زیات او ډیر غټ نقصان ورکو په مختلف شکلونو کې. زموږ معاشي حالت، زموږ سیاسي حالت مطلب سټیبل کیږي نه. د 9 مې نه پس تیر شوی 9 مې نه پس زموږ د ملک حالات ورس تر وځه ډاون روان دي. نو دا 9 مې چې اړو شوی نه وانه خبره او چې څومره هم د کې انوالو خلک دي نو د هغې خلاف اوس آرمي چې کوم بیان جاری کړی راځئ اوس په هغې باندې خبره کوو. پرون 9 مې تقریب حوالې سره د سکول ماشومان هم روډونو ته راوتي وو چې هغه عمران خان زنده‌باد نارې هم لګولې وي. د سکول ماشومان چې مختلف مقامونو کې راوتلي وو چې هغه عمران خان زنده‌باد نارې وهلې وي. د پاک فوج 9 مې حوالې سره دا بیان راغلی دی چې د 9 مې اصل مجرمان به د قانون کټهرې ته راوړلو او دا خبره به یقیني جوړو چې مستقبل کې به څوک هم زمونږ د هیروګانو، زمونږ د شهیدانو، د هغوی د یادګارانو، د هغوی د نښو نشانو بې حرمتي نه کوي. تاسو به کتلي په 9 مې باندې څه ډېر توړ پوړ شوی او څه پتلې د پاک آرمي ماتې شوي وي، اورونه لګېدلي وو. نو د هغې حوالې سره پاک آرمي دا بیان جاری کړی دی چې چا هم دغه کړي دي بې حرمتي کړې ده، د شهیدانو تصویرانې بې حرمتي کړې ده، سوځولي دي، په چپړو ویشتلي، پتلې ماتې شوي دي. نو د هغې خلاف به موږ ضرور اکشن اخلو، اصل مجرمانو ته به ځان ضرور رسو. 9 مې سهولتکارانو او کولو والا سره به هیڅ قسم سمجوته نه کیږي او نه به هغوی د قانون دجیه وړاوی. مطلب قانون نه هغوی هیڅ کله هم نشي پټېدی، هغوی سره به هیڅ قسم سمجوته نه کیږي، هیڅ قسم کمپرومایز به سره نه کیږي چې کوم خلک په 9 مې واقعیات کې انوالو وي. 9 مې سیار وز سیاسي طور باندې شرپسندو بغاوت کړی دی. په 9 مې باندې مطلب سیاسي چې کم شرپسند وي هغوی بغاوت کړی دی او جان بوجھ کر د ادارو خلاف تشدد سهاره یې اخیستې ده او ریاست سره متعلق یادګاري او مقدس ځایونو کې توړ پوړ شوی دی او مقصد ملک کې خودساخته انقلاب راوستلو یو ناکام کوشش دی کولو. دا د پاک آرمي د 9 مې حوالې سره دا بیانات دي. اوس 9 مې د ویډیو سٹارټ کې تاسو لموي چې دا اړو شوی نه وه ځکه پاک آرمي هلته پی ټي آی باندې الزامات دي. پی ټي آی وایي چې نه مونږ خو دا نه دي کړي او چې کړي دي سی سی ټي وي. عمران خان بار بار سی سی ټي وي فوټیج خبره کوي چې فوټیج جره وغواړي چا کړي دي ایله دې سزا ورکړي. نو بالکل د پاکستان هر بچی وایي چې 9 مې کې کم کس هم انوالو هغه د پاکستان مطلب نقصان کړی دی، د پاکستان د غریب عوامو نقصان یې کړی دی، د پاکستان د سیاست نقصان یې کړی دی، د پاکستان د معیشت نقصان یې کړی دی. نو دغه سړی رانیول پکار دي چې څوک پکې هم انوالو، کم سهولتکار پکې انوالو، چا کړي دي، دا ټول مطلب رانیول پکار دي. خره مسلح افواج وایي د پاکستان فوج سره یو ډیره مطلب قریبي او ډیره خاص رشته ده. سهولتکار او منصوبه ساز چې کوم دي د 9 مې دا به هیڅ کله هم نه پرېږدو چې چا د 9 مې پلان کړی دی، چا د هغې فیسلیټیز پرووایډ کړي دي، که هغه پاکستان کې دي که پاکستان نه بهر دي، پاکستان کې چا پلانینګ کړی دی، هغه ټول چې کوم دي به مونږ مطلب رانیسو د قانون کټهرې ته به ضرور راولو. د هغې خلاف به مونږ ضرور اکشن اخلو او هغوی سره به هیڅ قسم کمپرومایز نه کیږي، هغوی سره به هیڅ قسم سمجوته نه کیږي. دا پرون د 9 مې حوالې سره د پاکستان آرمي یو ډیر اهم بیان جاری شو چې تاسو سره مې هم شریک کو. خپل رائے په کمنټ کې شریکولی شئ. مننه جی، والسلام.